نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دویم هلاکونکی شی جادو کول دي. ګوره زما عزتمنو، جادو حق دی، جادو خلک کوي. او زه په دا نه پوهېږم دا خلک دومره روزګار چلوي چې یاره په بل مسلمان باندې ته جادو کوه. شته بس ګرځي په خلکو پسې او خلک جادو کوي په نورو خلکو باندې. کم کس چې جادوګر له لاړو. ګوره زه ته چې کومې خبرې کوم دی ته زه ځان نه کوم. زه تاسو ته چې کومې فتوې لر کوم نه ټول زه ته فتاوو خبره کوم. کم سړی یا کم زنانه چې جادوګر له لاړله جادو په نیت باندې دغه ټیم د نه ایمان لاړل، دا بې ایمانه شوله، ایمان یې ضایع شو، هلاک شولو دا سړی. د جادوګر خو هسې هم هلاک ته چې دا کم کس ورسي دا هم هلاک شو. څومره خطرناکه خبره. او شته دی مونږ په علاقو کې ډېر داسې خلک چې څي او په نورو خلکو باندې جادو کوي. په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې باقاعده اشتهارونه لګوي، ښځې خاوند منځ کې جګړه اچولو لپاره موږ سره رابطه وکړو، خاوند په لاس کې اخیستو لپاره موږ سره رابطه وکړو. دا نه سوچ نه کوي چې دا خو سره مسلمان دی نه، زه دله ورشم چلا او چلا بل مسلمان زندگی به باندې تباہ او برباد. او ډېرې خبرې زما عزتمندو خطرناکې دي. کم کسان یا کمې زنانه چې جادوګرانو لڅي، نو تاسو یقین وکړو هغه جادوګرانو ډېرې خرابې مطالبې وي زنانهونه. او بیا هغه زنانه خو چونکې خپل حسد راغستې وي، بغض راغستې وي، په بل مسلمان باندې خوشحالي نه وي پېرزو، نو یک مسلمان زندگی بربادولو لپاره دا زنانه هر قسمه حد ته بیتلی شي. نو لہذا د جادوګرانو نه ځان وساتو، جادوګرانو ته مات شو. دغه شانتې ګوره خپلې زنانه موږ په علاقه کې چې کم تعویزګران دي، تعویزګرانو له یې ماله تعویزونه ویله کوي که نه، یې غوله یې ماله. ها که ډېره زیات ضرورت وي، ډېر سخت تکلیف وي ورته او صحیح عالم وي، تا ته پته وي چې یاره د عالم صحیح عالم د قرآن حدیث په رڼا کې ماله علاج کوي، نو په خپله ورشه ورته مسله بیان کړه. زنانه ورته ګوښې مه پرېږده. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دریم هلاکونکی شی چې د کم کس قتل الله پاک حرام کړی دی هغه قتلول، یعنی په ناحقه باندې بل مسلمان قتل کول، دا د هلاکت ذریعه. او څو وخت مخکې مې تاسو ته دا خبره بیان کړې وه چې د شرک نه بعد ټول نه غټه ګناه قتل کول دي. نن سبا زما عزتمندو په وړو خبرو باندې یو سړی راوچتېږي او بل مسلمان قتل کوي په ناحقه باندې، نو چې کم کس په ناحقه باندې بل کس قتل کړلو دا انسان هلاک شو. موږ په ځمکه باندې قتل کوو، په انچو ځمکو باندې چې کوم د راوچتېږي بل مسلمان سر ولو. استاد ته پته ده تېره جمعه مې ته خبره کړې وه، دوې واقعې غټې واقعې وشوه. یوه واقعه خو موږ سره په لانډه جام کې وشوله چې څلور مړي وکړل، ځوانان پې باندې چې کوم دی لاړل. او اوس څو ورځې مخکې چې کوم دی په بډابېره کې 8 که 12 کسان نور چې کوم دی ویشتي په ځمکه باندې، واړه ماشومان یې پکې ویشتي. څومره ظلم خبره ده زما عزتمند، څومره ظلم ده چې ته راوچتېږه او د کوت ماشومان بوله، نو دا هلاکت دی او که نه دی؟ دا هلاکت دی زما عزتمند. نو کوشش وکړو، ما مخکې مې ته خبره کړې بیا مې ته کوم، ځکه خبره په ما باندې حق دی چې ته بیان کړم. ځوانانو باندې لږ کنټرول ساتو، ټوپکونه تماچې مه ورکوو. ما سې چټي چې ټوپکونه او تماچې ګرځئ نو په وړه خبره باندې ورته نه مړي کېږي. څو وخت مخکې خبره ده، زه د خپل کلي خبره کوم، زموږ کلي کې 2 ملګري وو سره خپله ټوله ورځ سره ګرځېدل. ملګري هر وخت چې سره ګرځي او هر وخت سره خپل خبرې شیر کوي او منځ کې په څه خبره باندې سره بحث شولو، جګړه شوله، ایو په ټوپک راخلو ابو دې چې زور دی تاسو مې ولا دراز ولا ویشتو سړی ځوان ورګای وړه بچی ته پات ځان لین زندگی خراب کړله، ایغه ټول زندگی برباد کړله، ایغه کور خلکو زندگی برباد کړله. چلا چې پلار له ټوپک پلاس کې ور کړی وي، پلار له تماچا پلاس کې ورکړي چې ګرځاوا بچي، نو چې اوس ټوپک او تماچا ور کړی نو ټوپک او تماچا ګرځاول د حالاتو کې خشه نه زما عزت. نور ټوپک او تماچې چالس دا کول ابيله خبره، ناخ کويشتل ابيله خبره خو سنت دي، خو لیکن عام حالاتو کې ځوانانو لګر کول نه پکار چې ځان سره ګرځي دا خطرناک شي.